قابل احترام معزز مہمانان نظام زمان اسلام قدرمن درمون مسلمانان مخکې تیرو دو جمعو کې د الله او د الله د پیغمبر د محبت متعلق څو خبرې ستاسو وړاندې ما عرض کړې. الله ذوالجلال ابراهیم ته عمل را نصیب کړي او الله رب العزت چې صحیح صحیح په موږ کې خپل او د خپل حبیب اتباع او محبت واچوي. وی د لمونځ کله چې انسان کې محبت د یو شي راشي، د یو بنده محبت په زړه کې راشي، نو د هغه بنده خبره منل ورته اسان شي. نو دغه شانتې کله چې د یو انسان په زړه کې د الله او د الله د پیغمبر محبت راغی، نو د الله او د الله د پیغمبر خبره منل ورته اسان شي. ځکه محبت داسې یو شی دی چې دې سره بنده بس هغه ګرانې او اسانې ټولې دي درته اسانې شي او کار بیا کوي. نو الله رب العزت چې کله د الله مینه په زړه کې راغله، نو د الله په قرآن باندې عمل به اسان شي. په قرآن عظیم الشان کې موږ او تاسو ته د ټول ژوند د تېرولو طریقه الله تعالی ښودلې ده. زموږ معاملات، زموږ عبادات، زموږ سیاست، زموږ معیشت، زموږ حکومت، زموږ عدالت، زموږ ټول ژوند کې چې موږ ته څه حالات راځي، غربت راځي، که فقیري راځي، که بیماري راځي، که سخت راځي، که تکلیف راځي، که راحت راځي، که آرام خوشحالي راځي، د دې ټولو طریقه الله تعالی په دې قرآن کې ښودلې ده. او د هغې پرټیکلي موږ ته نمونه نبي علیه السلام الله رالیږلی دی. او الله رب العزت فرمایي چې ستاسو لپاره په نبي علیه السلام کې یو ښکلې نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله وایي په تاسو کې د نبي علیه السلام ستاسو لپاره په نبي علیه السلام کې ښکلې نمونه ده. نمونه دې ته وایي چې هغې ته بنده وګوري نو هغه شانتې کار کوي. الله تعالی نبي علیه السلام موږ ته نمونه راولېږله، موږ ورته وګورو نو هغسې به کوو. نبي علیه السلام څنګه ژوند تېر کړی دی، څنګه ګټل کړي دي، څنګه سټل کړي دي، څنګه د بچو خدمت تربیت کړی دی، څنګه د الله عبادت کړی دی، څنګه خدمت کړی د مخلوق، څنګه محبت کړی د خلکو سره، څنګه د خوراک کړی دی، اسکار کړی دی، خوب کړی دی، حتی چې نبي علیه السلام موږ دپاره په اودس ماتي کې هم نمونه پرېښودې ده چې تاسو اودس ماتوئ نو څنګه به ماتوئ، تاسو چې اودس کوئ نو څنګه به کوئ، تاسو چې ویده کېږئ نو څنګه به ویده کېږئ، تاسو چې کپړې اچوئ نو څنګه به اچوئ، تاسو چې نوي جامې واخلئ نو زړو سره به څه کوئ، نوي به څنګه اچوئ. الله تعالی نمونه رالیږلې ده، نو سمه نمونه ده. لکه تر ننه پورې دا څه اسلامي شریعت کې څه قسم ګڼلتیا محسوس نه شوه، نه چا پیدا کړې شوه. وجه دا ده چې نبي علیه السلام الله موږ ته مکمل نمونه رالیږلې ده او دین اسلام الله مکمل رالیږلی دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. الله وایي ما درباندې دین مکمل کړو. چې مکمل شو نو مکمل دی. که هر څنګه حالات راغلل محترمو، نو دین اسلام موږ ته رهنمایي کوي. مثال کمپیوټري دور شو او ماډرن زمانه شوه، نو که کمپیوټر شو هم دین اسلام تاسو طریقه او ژوند ښیي. الله تعالی دې موږ ته عمل را نصیب کړي. اوس د دغه دین اسلام بلا ډېر شاخونه دي. ستا په ژوند کې تاسو رنګ په رنګ حالات به راځي، نو په هغې کې یو حالت د دعا هم دی، یو عبادت د دعا هم دی. د الله ذوالجلال او د الله د پیغمبر تابعداري او خبره منل د دعا خبره هم ده. الله رب العزت په غوښتو باندې خوشحالېږي. الله تعالی هغه ذات دی چې ده نه غواړي نو خفه کېږي. نو الله رب العزت ته غوښتل او الله ته سوال کول، دعا کول، دا یو ډېر اهم عبادت دی. دا په عبادتونو کې د ټولو عبادتونو مغز دی. نبي علیه السلام فرمایي الدعاء مخ العباده. دا دعا چې دی دا د عبادت مغز دی. مغز څنګه په میوه کې مغز قیمتي دی، او تاسو چې میوه خورئ پړک کې لږ کوم مغز نه غورځوئ. هغه د هر څنګه میوه چې که هغه سیب دی، مثال د خټکۍ دی، یا مثال د هندوانه ده، نو خلک د پوستکي لرې کړي، خو مغز په ټولو کې بهتر وي. نو دا دعا چې دا په عبادتونو کې مغز دی. او دا مغز ولې دی قربان؟ دا مغز ځکه دی که نه چې عبادت نه مقصد هم الله ته عاجزي کول دي. مونځ ته وګوره، دې کې عاجزي ده. مونځ په ټولو عبادتونو کې اهم عبادت دی. په ټولو عباداتو کې محترم شان عبادت چې دا د مونځ دی.
او اهم عبادت چې دا د مونځ دی نو دا مونځ کې ګورو دې کې عبودیت ډېر دی په دې کې عجز ډېره ده الله ته بنده ولاړ وي او متوجه وي یو پاده ګوري او سر او سترګې کته کړي وي عجزۍ سره ولاړ وي داسې په نامه یې چې دا څومره عجزي ده بیا سر کته کړ چې کېدل دا څومره عجزي ده او بیا ورپسې چې سجدې ته لاړ شي او په څلورګوني باندې الله ته پرېوتل چې دا څومره عجزي ده دغه عجزي په دې مونځ کې ډېره ده د دې مونځ هغه فضیلت هم ډېر زیات دی نو دې دعا کې بیا د عبادت نور هم سیوا دی په دې کې د انسان بیا الله پاک قسم جاړي نو صحابه سره کسان نبی اسلام ته وایي مونږ ته دا خبره وکړه چې الله رب العزت لرې دی که نږدې دی که چېرې لرې وي فلنادیه چې مونږ ورته اوازونه کوو چغې ورته کوو او که چېرې نږدې وي فلناجیه نو چې مونږ ورته پټې پټې خبرې وکړو الله جلال نبی اسلام ته آیت کریمه نازل کړ ورته وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ او پیغمبر دې خلکو ته ووایه زما دې بندګانو ته ووایه کله چې زما نه یو بنده سوال کوي ما نه غوښتل کوي ما ته ژړل کوي ما ته ولاړ دی ما ته د شپې ولاړ دی او که د ورځې ولاړ دی ما ته په دې د دې نه آوازونه راکوي او که ما نه ورو غواړي فإني قریب ان ورته ووایه چې زه ورته نږدې یم زه نږدې یم که په چوغې وایې هم زه اورم که ځان سره پټ پټ ګول ګول کوې او الله ته ژاړې هغه الله پاک وایي بیا هم زه نږدې یم او زه تا ته نحن اقرب الیه من حبل الورید الله وایي ته یې خو لا پرېږده ستا د دې اشاره کړم تا ته زه نږدې یم ته خو لا وایې چې په خوله باندې او په خوله باندې وینا خو پرېږده هغه په دې نه په روح باندې پرېږده انه علیم بذات الصدور دغه الله ذوالجلال ستاسو په زړه کې چې درنه کومه خبره تېره شي نو الله وایي زه ورباندې پوه یم ما ته پته ده خو زما بنده ماله مزه راکوي ماله خوند راکوي چې ته ما ته ژاړې نبي علیه السلام وفرمایل قطرتان دوه څاڅکي دي چې الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دي قطرتان دوه څاڅکي دي یو څاڅکی د مجاهد د وینې دی او د شهید د وینې دی کله چې کافر سره په جنګ باندې په جهاد کې دی او د بدن نه د وینې څاڅکی لا پرېوته نبي علیه السلام فرمایي الله ذوالجلال ته دا ډېر زیات خوښ دی او بل څاڅکی یو مسلمان دی او الله ذوالجلال ته ولاړ دی الله تعالی ته ژاړي د شپې ورته ولاړ دی یا د ورځې ولاړ دی الله تعالی ته ژاړي الله نه غواړي په دعا کې لاس پورته کړل او الله ته وژړل دغه یو څاڅکی د ودرې سترګو نه چې کوم پرېوته د مچ د سر برابر څاڅکی ولې نه دی الله ذوالجلال فرمایي قسم دی که چېرې دا ټول اسمانونه او ځمکې سمندرونه او غرونه دا ټول مخلوق راواخلي او د یو طرف ته کړي او دا څاڅکی د دې اوښکو یا څاڅکی د بدن د وینې دا بل طرف ته په ډله کې واچوي نو په خدای قسم چې دا به مې نه دروند وي دا د اوښکو څاڅکی دا د بدن د وینې څاڅکی الله وایي نه برابروم ورسره دا غرونه او سمندرونه او دا ټوله دنیا ورسره نه برابروم نو بنده بنده دی الله الله دی بنده په ژړا خوند کوي الله تعالی په ورکړه خوند کوي او الله ذوالجلال ته د بنده دا ژړا مزه ورکوي تاسو وګورئ قربان الله تعالی د خپل بنده نه خوند غواړي مزه غواړي مینه غواړي محبت غواړي دا ماشوم بنده لبی هغه چې لبی یې نو وی خاندي نو خوند ورکړي هغه بیا یې ښکل کړي نو خوند ورکړي هغه بیا چې په دې خاندولو او په دې دغه خوندونه مزه ترې واخلي نو بیا ولې یو څپېړه ورکړي نو چې هغه شونډې کوسي کړي او ورجاړي بیا ولې یو بله ورکړي یو بله ورکړي چې هغه یې وژاړئ او هغه وژاړي او پرې شي نو زر یې بیا ځان ته راجذب کوي ما بچې ما بچې ما بچې الله ذوالجلال وایي دا کله کله خو بس کله کله خو بس څپېړه ورته نه کله کله خو به ډاډګرو ورته نه ستا دا خندا خو ما له خوند راکوي ستا دا پوښتنه خو ما له مزه راکوي خو ستا دا ژړل ما له ډېره مزه راکوي چې ته وژاړې او ستا د سترګو نه څاڅکی پرېوت خو خدای باور کوي چې د مچ د سر برابر څاڅکی چې په دې
پرې نه واته الله جلال فرمایي په خدای قسم د ټولې دنیا سره په وزن نه برابر ټولې دنیا سره دا غرونه سمندرونه سیندونه نبی اسلام فرمایي الله جلال په ورځ قیامت یو بنده ته وایي چې را مخامخ شه چې هغه ورکړه وویني د الله نعمتونه الله رحمت وویني دا بنده به ورته وایي الله دا څیزونه ماته زما د کوم عمل په بدله کې میلاو شول ما خو لمونځونه نه وو کړي چې دا ته ما سره راکړي الله ما خو دومره عبادت نه وو کړی دا چې ما له کوم سره راکړل خدای پاک ما دومره سبلو دا ما ته د څه په بدل کې نفلونه مې دي کړي عبادت مې نه دی کړی لا اله الا الله کلمو دا ذکر مې دومره نه دی کړی دا نعمتونه او رحمتونه د جنت ما ته څه کې میلاو شو الله جلال وزي بنده تا د مانو او دعاګانو تا د مانو وختل کړیو تا ما ته جوړل کړیو تا د مانو سجدونه وختل خو ما ته د دنیا کې نوم درکړي او چې دې د خپل پای حکمت قرآن وکړه کله معصوم مور ته وایي مال ته شي راکا مور ول نه ورکړي شیشه د مثال په تور چاولا بل یو شی نه یا زهريله شی نو کله مور ورکړي دا معصوم خپل کټي یا په نام کوي وسای نو دا موري کله یو پلا کله بل پلا دوی ورکړي په دې پلانې دې دې د جمع نو ته کیږي دوکه کول کې دا شي خطا کی ګړي د مور ورته غواړي چې دا جاري دا خنه چې دا جاري چې دا جلا وخت کی دا جلا نشي کولای لا مور او دا الله فهغه شو دا شي نو کې جاري نو ورکړي ځکه چې هغه دا نقصان دی دا شی الله تعالی وایي برکت دا ما ته ویلو چې خدای مال دا قانون شي راکا مال دې پیسې راکا تاویل مال باندې راکا تاویل مال صحت راکا تاویل مال بچي او زامن راکا تاویل مال جایداد راکا ما ته لګو او چې تا خپل مال درکول د خپل حق کېدم د خپل حق کېدم چې زما د سمون یا دین ورته ما یو شی وایي ما سره شته دی ولنه ورکو زما خپل امه ته دې خبرې علم وو او کما تعالی اصل درکړې څه خرابې دي ستاسو اخرت تباہ کېدو ستاسو ایمان خرابېدو ستاسو جنت کېدو تاسو ما سره مینه کړې ستاسو الله د پیغمبر سره محبت کړې ستاسو دینداري ختمېده د دې وجه نه اصل ما درته دا دنیا کې نو درکړې او ستاسو مختل ما ته یاد ده ستاسو جواب ما یاد ده ستاسو مختل زما یاد دي نو ما تعالی لای په باندې کې نن په آخرت کې په جنت کې دا درکړ دې بوته یا الله خدایا دا چې کوم یو د دنیا کې ورکړې چې دا دې راکړل نو خو دا خپل دې سره لکه معصوم چې کله لوي شي بیا ته پته ولګي سرمان الله خو ما دا کړی نو دې بیا کار وړي ا دې وی رحمان بابا تا ما سکړي خو زه پوهیدم تا خو ما دې سره راغلی دا شامل پرته کې وی الله تا خو دې ما باندې رحم کرم کړه باندې کوم نعمتونه راکړل خو زه پوهیدم چې ما تاسو سره وختل ما دا فکر دوه پکا ما د استاد دا پکاوا خلک خطه را به بس یو بلا روانه ورسره په یو لاس کې شونټای دا په بل لاس کې ورسره ور دغه وګړي تاسو ما ویلو بس راوړي ودا جهنم باندې واجب چې مړی کوم ودا اویدا بس کې دا ورسره راوړي ودا دې جنت ته ورته کوم چې ریټي کوم چې بس خاتمه کوم دې خلک داخل کوی دې شو دې خلک مقصد دې پیژن خپل جوړ خپل عبادت چې سره خپل علی غریب دې خپل خپل مینه علی غریب دې خپل خپل محبت علی غریب چې الله دې وخته چې الله دې چې الله درزا شا الله دې ته دعاګانې کړې نو الله درزا دعاګانې کړې دي محترم اهم شی دا د الله وخت دې عبادت دعا دا دعا په عبادتونو کې اهم عبادت دی او دا موږ هر څه په محترم نبی حضرت موسی علیه السلام په بیرته په لار روان یو سړی دې جوړای کولا دعای کولا او جړلی خدا سے دعای کولا موسی علیه السلام یې اعلان دا دې چې دوه جړا کوي او وخت نه کوي نو کدا ما په وس کې ما بوله ورکړوي موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي وحي ورته وکړه ورته وینا دې چې سماړي دې ته ورکو الله دې ولنه ورکه ولکه نشتا دې بدتا نه واړي وی د تخي حالات ټول سدي د دې پر وسوسې دوري دي د دې ذهن او فکر بدل یا څه په لاس بس کړه خو وایي الله ما ته ته
ورکو نشته مانه په صحیح معنو کې نه غواړي کیا دې بل پر لري چې تاسو ګډوډ سره لري یا جایداد او کور او بچو سره لري واسه هغه حواله دعا دې کوي محترم د امس په سي د امون چې دا دعا کوي یا دې غمونو کې دعا کوي دا نه حواله دعا د خدای نه قبلې الله وي حمدن بدن ما طرف ته متوجه شه لکه څنګه چې ستا یو سیف سره کاری او سیف د لړ شي او ته مخامخ کېږي اته غلې ناس ته هغه په خپل کار اخته یې چې کار بس کتابې خوایې بل وسنګ راغلي تو ایسے بده خو راغلی د مایو خدمت ته څنګه ورته درخواست وړاندې کړې چې موږ به راغلي دا د مافق کېږي دا د ما وچی دي خدای زمان او زما سیف د ما په کور کې نور دګانې څوک نشته دا درخواست راوړې دې کړې دا څوک دا بس تاسو ډېر مهرباني دا وخت چې تا خبره کې ستاسو طرف ته ذهن سي ستاسو دا وخت خپل سکل یې کې نیول کې نیو چلے کستا دا ستاسو خور ستا خلا دا چې نیول کې وګورئ نه باندې وای بیا مو راځو د نیول کوم دی وخت سیف ته مخامخ دي ته چې الله ته مخامخ شي څنګه ستاسو حالات بدل شي دا ودا چې یو پښمنی امي خلوکا یو پښمنی امي خلوکا ته په صحیح معنی کې یو درکا د موږ کو بیا الله ته بجلا شاو په سجده پریو دا والله یو ته مې ربي الله ته جس په کې بند دی په دې کوئی ته کوئی الله تعالی وو ته په شان جا سره وکړې چې ته مشتر کول ما سره کومې نشتا ما سره خو خزاني دی او د ما د دولت د رزق د جامع د زامنو د دونو دا ما سره خزاني دی نو ولې ته بل باندې یو بل موږ خپل کاری ته موږ خپل الله معبود یې ته موږ بل یو بل ته وو کچې صحیح مانو کې الله تعالی ته متوجي شو محترم الله رب العزت زبردست راته کومه الله کله ما قدر الله حق قدره الله کې خلق زود په جنت د څنګه ذات ته خلق ته اصل په جنت کې څنګه مال په جنت له هغه هغه څه زود په جنت چې اوسه دلته وزیر راشي گورنر راشي وزیر اعلی راشي څومره درخواست خلق وړاندې کړي او الله رب العزت وایي د تاسو تشبیه په دې ګډ کې تاسو او هغه ذات چې هیڅوک یو کار نشي کولای تاسو کولای شي الله ته ګرانې آسان دي الله وایي وړي ژوند دي کو الله وایي اسمان میں پیدا کړ ځمکه میں پیدا کړ اسمانونو میں پیدا کړ لوح او قلم عرش او کرسی میں پیدا کړ ساتھ دا تفسیر کړه تفسیر مظهری الله زبردست لوی ذات دی الله زبردست خالق دی الله تعالی کا قسم دې ته څه شي ګران شي ورته وما الله ما زما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله زما چې حکم وشي چې کار نشي بس هغه شی یو څه کتابي نه او دغه خبردار محترم خپل جوړه پر یاد الله تعالی دعا وکړه دغه خبردار چې کله کله داسې کوي چې داسې نیکان او بزرګان او فقیران خو خلق خاطر ځای یو یو دوه منټه کې نه او ختم پایمات دوه په دې کې دوی خبره ده دې کې دې کمال په دې کې دا بزرګان چې دي د الله خپل کارونه وکړي دي چې دای سلامي په دې په مجلس کې ناشته الله تعالی ورغور جنبین دي چې دا غي په جمع الله پاک ستاسو ضرورتونه برابر اور موږ دې عالمگیر بادشاہ دې شوی دې دې بادشاہ دې د دې یو بل ورو دا شکوا دا ټولو دې په دې دا شکوای چې د مالدار مرشي چې بادشاہي باندې پیدا وشي هغه دا ډېر راخی خدا دا شکوا چې دې آزاد تبه سره او دې تاسو آزاد تبه ورته او تاسو دا ونه سره او دا اورندې باندې په ډېر دې سره ډېر پرهیزګار او ډېر دیندار ولاته هسپتالواله ګریش په جیل کې دلی کړي دا علماء یې وکړي دی او دا یو مکمل قانون دی بلکې علماء وایي چې اسلامي حکومت په کومل باندې راشي او دا قانون چې چلیږي نو جج سره په خوا کې فتاواله ګری پرته پاري په سره دیتا سره فتاوی لیکل نو دې اورندې باندې ګیږي کله بادشاہي ماته ملاوي نو خبري او دا شي په وی کله بادشاہي ماته ملاوي نو خبري چې د آزادي پیدا شي او عیاش پرستو دا شکوا نو زما بادشاہي سره زما آزادي لګړې
په دې کوشش کیو چا دا شکر چاوي ویلې ځان یو بزرګ دی هغه لړ شه دوا دی واخله او ټول چې ما ته دوه کې دا د پلان د کار ته ماته ملاوي شي دا ته یې ښه چې دې انت لا او هغه مخامخ شو هغه بزرګ په خپل مسله ناست دی او چې دې یو کتل نور عباس چې دا شاهزاده دی د بادشاه زیه دی نور عباس یې د ولا ملاو شو سره راځه کې نه راځه کې نه په دې مسله کې نه ویل چې مسله قابل دی نه کې نه دوه دې ادم ته چې نه نه سوال نه کیږي چې د مسله کې نه وکیل کنه په دې ځای ورته یو دې نه چې نه تاسو په خپل مسله کې نه زبر مخامخ کېنم کېناستو سره خبرې اترې وشوې او ډېر خپل عزت او دار مدار شو بیا ورته دې وایي چې یو خبرې مې راغلې ښه وایه څه خدمت دی وایي چې ما ته یو دعا وکړئ بلکل دعا به کوم که صحیح ووایه وایي دا وکړه چې د پلار دا تاج تخت ما ته میلاو شي هغه فقیر ورته وایي تخت باندې ما ته کېنو تا واپس په تخت ما ته کېنو دي دا خو تا واپس کړو مطلب دا ستا نه مخکې ما ته پته وه الله راته الهام کړی و چې دی تګ غواړي نو په دې مسلې کېنو نو دا به د تخت شي خو ته خو هغې نه تا انکار وکړو نو ورته ویې ښه بیا چې الله چې زه اوس ته په دې مسله کېږم وایي نه دا خو یو وخت چې الله پاک ما ته مقرر کړه نو ما تا ته پېښ کړه او تا ته انتهار وکړو خبره خلاصه شوه اوس زه دا نشم کولی چې تا په دې مسله کې تا کېنو موږ هغه تخت راته میلاوېږي نه نو دې لړ خو دې بیا وي ده بیا وي چې دا خبره بل چا ته پته ونه لګي هسې دلته وړاندې به پیر ته پته ولګي نو هغه به لاړ شي هغه دا دعا وغواړي دا تخت به هغه ته میلاو شي خو څه وخت تېر شه نو وړاندې به د پیر ته پته د ده ونه لګېده چې دې تللی دی خو دا پته ونه ولګېده چې دې کې یو سړی دی او دا حضرت فقیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نعم الفقیر والا بئس الامیر بئس الفقیر والا باب الامیر دیر خوان کوي چې فقیر راشي دیر خوان کوي چې امیر راشي د فقیر په دربار کې ودرېږي او بئس الفقیر والا باب الامیر او دا ډېر بد کار دی چې یو فقیر راځي او د امیر په دروازه کې وګاډي دا ډېر بد کار دی فقیران د فقیرانو په دربار کې بادشاهان ماته کوي ډر لګا خو فقیران د بادشاهانو په دربار کې خوند نه کوي نو ورته وایي نو او راځي ورګیر ته پته ولګېده نو هغه بل راغی نو چې دلته راغی د سره ملاو شو کېناسته او دې راځي په دې مسله کېږي ورته یې چې دا ستاسو حق دی او هر چا خپل سیټي نو مېلمه راشي نو مېلمه له قدر عزت کوي خو خپل سیټ نه کېږي تاسو چې یو دفتر ته ولاړ شئ نو هغه دفتر کې که یو لوی صاحب راشي نو هغه صاحب د ده په دفتر کې د په سیټ نه کېږي پرنسپل صاحب دې ځای کې یو عام پرنسپل دی مثال په سکول کې نو چې ته لاړ شي نو که پرنسپل نه که به یو بل غټه بله راشي په دې سیټ نه کېږي مثلا بل سیټ کېږي خو دې په خپل سیټ نه کېږي ویلی چې دا ستاسو سیټ دی په دې ته نه کېنم خو ته یې دا راته کېنه نو چې په دې ته د دې راته کېنه نو باندې یې د زړه په هغې کېناست چې کېناست خبرې ترې وشوې بیا ورته یې څه وایې که نه څه خدمت وکړو ویجي دعا وکړو راغلی څه دعا وکړم درته وایي چې الله پاک د خپل ځان تا د تخت ما ته میلاو کړي ورته یې تخت مې د درګه ته کېناستی وایي ښه دې تخت مې در راکړم تاج وایي تاج زما په وس کې نه وایي تاج کله له څوک راکوي وایي تاج دا چې تا ته وباچي یو دس کې مې دا په وس کې دی تاج دی هغه سره دا چې یو خادم و چې دلته مې اوبه اچولې ده به اودس کول نو دلته مې اوبه اچولې وایي تاج دی هغه سره دی ده وایي ښه جي دعا یې وکړه را روان شم اوس سوچ کوي چې خادم ته به څنګه وایم چې تاج راله راکړه دلته خو دا نشم ویلی چې ما د تاج په سر باندې کېده یا دعا وکړه یا څه یا څه خو راغی اوداسې اودس تېر شو پښمنې دی یا بل ټیم دی غالبا چې پښمنې دی اودس یې وکړو د دې اوبه راغله اوبه یې راړې خو د دې اوبه اچولې اودس یې خلاص کړ خو چې اودس یې کړو نو اول خپل پټ کېدله که دا خو ډېر لوی شخصیت و ما ته ووایي اوسني به څه شاهاني اوسني به څه شاهاني زموږ د اسلام د شریعت د خدای د پیغمبر مسلو کې سره دا ده چې جنازه په بغیر د بادشاه نه څوک نه کوي بادشاه به مخکې کېږي جنازې ته بادشاه مخکې کېږي د اختر وروسته بادشاه مخکې کېږي د جمعې پر ورځ په دې منبر باندې بادشاه کېږي او مسله به کوي خطبه به کوي شته داسې بادشاه او نور چې
څوک کوي په دې ټول ملک کې یو ځای به بادشاه راشي نورو ځایونو ته وایي نور ځایونو ته به دې اډر ورکړي دې به اجازتنامه ورکړي چې کوئ تاسو نو هله به کېږي که بادشاه اجازت نه کړي جمعه نه کېږي که بادشاه اجازت نه کړي نو جمعه نه اختر نه کېږي جنازه نه کېږي دې به اجازت ورکړي نو دا ټول خلک به بیا ودرېږي نو بادشاه خو داسې بادشاه به کوي چې په قرآن پوهي په حدیث پوهي په شریعت پوهي او چې لکه اورېدی به علمګیري ولیکله نو ټول قانون د شریعت وایي چې فیصله کېږي نو علمګیري به په عدالت کې پرته دا به یو کتاب لیکلی شپږ جلده دی دا دلته پروت دی نو محترمو دی اودس نه مخکې هغه پټکۍ کېښودل او بیا اودس اخلاص کړ نو داسې لاس داسې هسې کوي او دې خادم ته وایي دا پټکۍ زما په سر کې ده دا هغه راوړه داسې ورته ونیسه وایي زما په سر یې کېږده وایي نه چې په سر یې ته نه شم کېښودی وایي زما په سر یې کېږده او وایي نه چې تاسو دا لمونځ کوئ ما ته نیولې تاسو په خپل سر په خپله کېږدئ وایي دا ته هم چې کېږده هغه په سر کېږده بس هغه ورته پټکۍ راواغوستو په سر یې کېښودو او هغه فقیر چې دی ولتلی و هغه ته وایي ځان سره وایي خدای خو دې درجې نورې اوچتې کړو خپله دې ورته تا خوار کړم دا زه دې ورته سلام ووایم زما دا مرتبه دې ورته سلام ووایم د ده په نظر کې هغه دروس راغلو زه یو غلام وم د ده په نظر کې هغه زه یو خادم وم خو تا ته زما مقام ورته وښودل دې راته دې راورسولم ځان سره دا راوکړو پټکۍ ولې په سر کېښود هغې نه وروستو چې لږې لږې تېرې شوې نو تا او تاج دواړه او رمزې به لمبین ته میلاو شو او هغه بیا چې کومې کارنامې کړي دي هغه بیا تاسو تاریخ کتلی دی دا یو ډېر ډېر بزرګ انسان تېر شوی دی نو محترمو کله به خپله هم جړا کې الله ته به ژاړي الله ته به غواړي کله کله به فقیرانو نه ځي د بزرګانو نه به هم ځي تاسو هم هر څه روک شوي دي څوک د وزیر درته منډه وایي څوک د سپیکر درته منډه وایي څوک د وزیر اعلی دربار ته منډه وایي څوک د ګورنر دربار ته منډه وایي لوی ذات کې یې کړی هغې ته منډه نه وي او هغه لوی ذات چې کوم ګورنران او فقیران مقرر کړي په دې ګوټونو کې ناست دی هغوی له نه ځي هغوی له نه ځي چې هغوی ته ووایي زمونږ د چل خطا دی زمونږ د دغه خطا شوی دی الله جل جلاله موږ تاسو خپل او د خپل حبیب اتباع محبت را نصیب کړي او الله جل جلاله موږ خپل ځان ته وکړئ خدای دې زموږ په زړه کې خپل الفت خپل محبت او د خپل حبیب محبت او تابعداري نصیب وګرځئ او الله جل جلاله څومره مخلوق چې تاسو راغلي الله تعالی دې ستاسو ټول مشکلات حل کړي په دې کې باندې ملګري زما مخې ته ښکاري چې ډېر سخت بیماران دي یا الله ته له کامل صحت ورکړي مرض خو ستا د طرف نه ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی رحمت دی والله موږ چې کمزوري یو برداشت نشو کولی الله د صحت په رحمت بدل کړي رب العالمین د خپل کور د کویو په وله دوایي وګرځي څوک علاج کوي دا علاج د هغه لپاره سبب د صحت وګرځي او د چا نور څه پریشانۍ دي الله پریشانۍ ختمې کړي د چا غربت دی حلال مال وله ورکړي رب العالمین هغه ورونه وښیي چې هغوی د رشتې د نعمت نه محرومه دي نیک او دیندار رشتې ورله ورکړي د چا نیک اولاد نشته الله تعالی نیکمل اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد وي نارینه اولاد ورکړي او د چا چې بچي شته الله نیکان صالحات یې کړي د مور د سترګو یخوالی یې جوړ کړي یا الله دا ټوله جمع چې څومره دلته جمع شریک خلک دی د دې ټولو د شریعت موافق حاجتونه د خپلو خدامو د خیر او د رحمت نه برابر کړي وصلی الله تعالی علی